اوس د یو ونې نه چاته تکلیف نشته نو دا اسې بې څه دا ونه کټ کول دا غلطه خبره ځکه چې دا ونې بوټي دا د الله تسبیحات کوي د الله پاکي بیانوي نو اسې فضل دغه ونه دغه بوټي کټ کول نه دي پکار الله رسول صلی الله علیه وسلم په یو قبرستان باندې تیریږي او په دې قبرستان کې یو دو قبرونو ته زما محترم عذاب کېدو الله رسول صلی الله علیه وسلم چې وکتل نو په دې قبرونو کې دې مړو ته عذاب کېږي لګیا دا عذاب یو مړی ته د تشو متیازو نه ځان نه بچ کولو د وجې نه هغې ته عذاب کېدو چې هغې د تش بول نه ځان نه ساتل واوره اوس په دې مرض کې څومره خلک مبتلا دي دې خبرې پروا نه کوي حاجت به پوره کړي او زما محترمو د دې خبرې خیال به نه کوي چې هلکه د آباد کې دا قطرې زما په بدن باندې غورځېږي زما په دې کپړو باندې غورځېږي نو الله رسول صلی الله علیه وسلم چې وکتل چې یو ته عذاب د دې تشو متیازو نه ځان نه ساتلو په وجه کېږي او بل قبر کې مړي ته عذاب د غیبت او د چغلخورۍ د وجې کېږي اوس موږ مسلمانانو کې دغه مرض شته که نه غیبت او چغلخوري د یو مسلمان غیبت او سپکاوی د بل مسلمان او بالخصوص دا مرض زموږ په زنانو کې ډېر زیات دا نن چې د پښتنو دا کورونه الا ماشاءالله ټول نه یادو دا نن چې دا کورونه وران دي نن چې دارونه خپلو کې وران دي نن چې دا خاندانونه خپلو کې اچولی شوي دي والله بالله ثم تالله په دې کې غټ کردار زموږ او ستاسو د زنانو دی په دې کې غټ کردار دا د زنانو دی نو الله رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په دې دواړو قبرونو باندې دی بوټي وکرلی شي بوټي راوړو په یو قبر یې وکرلو او په بل قبر باندې زما محترم هغه بوټي وکرل نو چې کله هغه بوټي په دې قبرونو باندې خښ که وی کرل هغې نه بعد په دې دواړو مړو باندې عذاب بند شو د هغه بوټي د کرلو نه بعد فورا الله رب العزت په دې مړو باندې عذاب بند کو وجه څه ده ما تاسو ته ویلې چې دا ونې بوټي د الله پاکي او د الله حمد او ثنا بیانوي او د الله تسبیحات کوي نو اسې بې سا په دغه ورځ باندې بوټي کټ کول ونې کټ کول نو دا غلطه خبره ده او بیا په دغه ورځ باندې سبیلونه لګول په دغه ورځ باندې ماتم کول په دغه ورځ باندې ځانونه وهل واویلا کول جړا او فریاد کول دا فضول خبره ده دا حرام دي زمونږ مسلمانان به د دې نه ځان ساتي دغه جلسې او جلوسونو نه به ځان ساتي د عمر رضی الله عنه سره لګي نه د ابوبکر صدیق سره لګي نه د عثمان غنی سره لګي نه د محمد رسول الله د عاشقانو د غلامانو سره لګي نه او دا خلق بیا د مسلمانۍ دعوی کوي دغه خلق زمونږ مسلمانان په قسمه قسمه حربو په قسمه قسمه خبرو په قسمه قسمه اندازونو باندې زمونږ مسلمانان څومره پښتانه شیعهګان شو څومره پښتانه قادیانیان شو د تیر کال نه ابل کال 100,000 مسلمانان هغه قادیانیان شوي دي 100,000 مسلمانان د دې تپوس به زه د چا نه کوم زما مسلمان ته دغه کافر د یهود او نصارا یو عهده وښیي څه وښیي عهده هغې ته یو جینۍ وښیي هغې ته پیسې وښیي هغې ته ښه ګاډي وښیي هغې ته بینک بیلنس وښیي نو د بجلیګر صاحب رحمت الله علیه خبره وایي ایمان خورې ورې ارمان د دنیاګۍ ده بیا څوک په ایمان څه کوي بیا په اسلام څه کوي بیا په الله د الله په رسول څه کوي مخې ته ډالر وښودلی شو ډالر